قدرمن ملګری عبدالرحیم زیارت والتا چې هغه راسې د نن ورځې په مناسبات تاسو ته خپله وینا واوروي قدرمن ملګری رحیم زیارت وال صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له جانبه نن د کوټې پاکي ګروند کې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د 48 تین په مناسبت د نن له ویاړ او افتخاره ډکې جلسې قدرمن مشر زموږ ملي رهبر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارمان چیرمن محمود خان اڅکزي صاحب په مجلس صدارت کې ناست د مرکزی ایگزیکټیو د صوبایي ایگزیکټیو د مختلفو ضلعو څخه له پېښور راغلي میلمنو د مختلفو ضلعو مشرانو دلته د هاکي ګروند په میدان کې ناست د پارټۍ د کوټې کارکنانو د مختلفو ضلعو څخه راغلو میلمنو او د کوټې درنو ښاریانو ستاسو د ټولو په اجازه تر ټولو له مخه زه خپل ملي مبارز لوی کارمان لوی اتل خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ته د ده پر بې ساره مبارزه پر لویو ستړو پر 34 کالو جیلونو ده ته ستاسو د ټولو په نمایندګي د عقیدت احترام سرلوړۍ ګلونه وړاندې کوم ورونو نن چې د چا په نامه دلته موږ راجمع یو د نن دا جلسه تر څه ویلو د مخه زه د کوټې ضلعې د ضلعي ایگزیکټیو د ضلعي کمیټۍ د علاقایي یونټانو د ابتدایي یونټانو او له دوی سره په کومک کې د پارټۍ د صوبایي ایگزیکټیو محنت ته خواري ته ستړو ته دا وړاندې کوم ستی دې مبارک سي چې نن مو دلته د خپل ملي رهبر لوی سالار ستر شهید د خان شهید ورځ په داسې درنښت په داسې ولوله په داسې جذبه رالاسته لمانځه یې واقعتاً ټول د مبارکۍ وړ یاستم ورونو دلته چې نن زموږ کوم مجلس دی د خان شهید چې کومه لار وه د خان شهید چې کوم سیاست و زه په ایمانداري په اخلاص په رښتیا دا خبره کوم چې دا موږ یې بیانوو دا هیڅ هم نه دی د دې سړي عظمت د دې سړي اراده د دې سړي جنونیت د دې سړي ولوله دا ورونو دا دلته چې کوم ذکر تاسو ته وسو دا په ډېر کم عمري کې د ده بیان دی د هغ چا تر مخ خدای سته چې موږ تاریخونه وایو چې چا یې نوم نسو اخیستلی چا دا نسو ویلی چې فرنګی راغلی د زموږ وطن یې نیولی دی او دی چې په کومه اسکه غاړه دی چې څنګه وایي دی چې څنګه غږېږي فرنګي ته جرګې ته عدالت ته هغو چې کوم الزامونه پر ده لګولي دي دی ورته وایي
وایي چې زه فخر کوم زه افتخار کوم په دې کار باندې چې پر کوم شي تاسو نیولی یم دا زما د پاره د افتخار کار دی دا ستا نیونګه ستا جرګه ستا عدالت دا زما دپاره په دې ډېره معنا نه لري ما لیدلي دي زه یې وینم چې دا د ټوله خوا ده د کام او د وطن د سرفروشانو مجنونانو سره کم چلند سوی دی یقینا تی به هم له ما سره دغسې چلند کوئ او زه ډېر خوشحاله کېږم زه ډېر سرلوړی یم چې دا چلند تی له ما سره کوئ زه به د خپل کام او د خپل وطن د خپلې خاورې د دې د واک اختیار او د ازادۍ خبره په هیڅ حالت په هیڅ صورت پرې نه ږدم ورونو دا ولوله دا جذبه او د عمر په داسې حصه کې چې انسان د خپل ځان په باره کې د ښه و بد تمیز نشي کولی عبدالصمد خان اڅکزی داسې سړی و بیا ورونو پرله پسې جیلونو چې زه ستاسو تر مخ هسې یوه خبره کښېږدم په 10 کاله جیل کې یو ملاقاتي په 10 کاله جیل بند کې یو ملاقاتي ورځي ملاقات هم نشته نه زاره چاودی دی نه یې حوصله ماتېږي او نه دی پر شا باندې ځي ورونو خلق پر موږ خطا وتلي دي خلق پر افغان خطا وتلي دي خلق زموږ پر همت او پر جرأت او پر استقلال خطا وتلي دي موږ دا ورته وایو چې دا موږ ناست خلق چې نن راغلي یو موږ د دې کام او د دې وطن د ازادۍ مجنونان ناست یو او د کام او د وطن د ازادۍ د مجنونانو لارې هیڅ چا نه دي نیولي هیڅوک یې نشي نیولی دا ولوله هیڅوک نشي ماتولی دا اراده څوک نشي ماتولی ورونو نن موږ وینو موږ ته نن معلومه ده ورونو نن موږ دا وینو چې زموږ پر خاوره له موږ سره څه کېږي ورونو نن چې په پاکستان کې د پاکستان له جوړښته وروستو بیا تر ننه پورې له تا سره کوم چلند کېږي تا له چې په کوم نظر کتلي کېږي زموږ دا مجلس دی زموږ دا خبره ده چې تا هغه وخت هم چې د هېڅ چا جرأت نه و په دې خطه کې دا جرأت نه و خانشه یې دا مجلس کاوه د فرنګي تر مخ نن موږ دا وایو موږ دا مجلس کوو موږ دا خبره کوو چې موږ حق لرو نن هم ماته قومي وحدت مو نشته نن هم موږ په دې سوبل کې په نامه متحده صوبه نه لرو موږ پر خپل قومي وسایلو اختیار نه لرو زموږ د سیاسي اختیار جنګ دی زموږ د جمهوریت جنګ دی زموږ د پارلیمنت جنګ دی او دغه رنګه ورونو موږ دا وایو چې دلته له موږ سره کم چلند کېږي هغه هر څوک دیوار وي هر زورور دیوار وي دا وایو ورونو په دې به موږ ګډ سر خلاصوو تاسو ټولو کارکنانو ته وایو ورونو په انساني تاریخ کې خدای تعالی په خپل کلام کې وایي د حق او د باطل په جنګ کې زه د حق ملګری یم د ظالم او د مظلوم په جنګ کې خدای تعالی وایي زه د مظلوم ملګری یم د زورور او کمزوري په جنګ کې خدای تعالی وایي زه د کمزوري ملګری یم بیا مو پر څه شي وار ردی بیا به مو وار څنګه ردېږي او چا ته به مو وار ردېږي چې خدای دې ملګری او ورونو په انساني تاریخ کې د انساني تاریخ زورور د انساني تاریخ جابران ظالمان دا د ډېرو کمزورو خلکو څخه مات شوي دي او دلته به هم دغه ارادې دغه نیتونه چې د پښتون افغان په هکله یې خل لري دا به ماتېږي دا به له خاورو سره خاورې کېږي او د خان شهید لښکر به بری پیدا کوي بری به مومي بري ته به ځي فتحې ته به ځي ورونو زموږ مجلس دا دی چې چیرې فرعون ماتېږي او موسی فتح کوي چې چیرې هټلر ماتېږي چې چیرې مسولیني ماتېږي چې چیرې د دنیا نور زورور ماتېږي دغه رنګه ورونو دلته به د پښتونخوا وطن د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ
د دې قام مجنونان به دا ظالمان داسې ماتوي لکه په انساني تاریخ کې چې فرعون مات شوی دی. ورونو زموږ مجلس دا دی چې دا خان شهید زموږ قامي تحریک زموږ په دې صوبه کې چې موږ نن یو ورونو ځینې مجلسونه موږ راوړو او ږدو یې او کوو یې. ورونو خان شهید واحد سړی و چې زموږ دپاره یې برټش بلوچستان چې د پښتانه پر خاوره جوړه صوبه وه دا یې د ګورنر صوبه غوښته. هیچ اثر نه کوي خلاص، څوک په پیدل نه او څوک په سیاسي نادانیو اخته وو. زما په خاوره یې خلک خوشحاله کول او لا تر ننه یې هم خوشحاله کوي. ورونو نن یې هم په خپل سیاسي منشور تاټۍ په منشور کې زموږ صوبه نه ده لیکلې، زه ورته یې بلوچ لیکلي وو. توقع به نه کوې، هیله به نه ساتې چې دی به تا ته اختیار راوړي. او ورونو اختیار هم موږ دی زما پر ځای دی راغلی دی ناستی د بې خولې او بې زبانه صوفي 8 اربه روپۍ کربه روپۍ دا یې ځینې یوړې د ده غږ نه و. نن وزیر اعلی ویلي دي چې موږ ورسره ولیدل، موږ ورته ویل چې موږ دا غواړو او که نه موږ روډو ته راوځو پر روډ باندې دې جام کوو پر دې خبره. دا نن وزیر اعلی چې دی په اسمبلۍ کې ناست دی او پر ده ګران وزیر اعلی و. دا خبره چا نه ده ورته کړې، دا خبره څوک نه ورته کوي، زموږ پر حق سودا کوي. ورونو موږ دا وایو، موږ بلوڅ ته ځان سیال بولو، موږ د بلوڅ ازادي غواړو، موږ بلوڅ ته اختیار غواړو، لیکن بلوڅ به هم په دې ځار خلاصوي چې پښتانه خاوره د پښتانه وطن د پښتانه سیاسي اختیار به پښتانه ته مني، حق به مني، نیم په نیمه به مني، په دې صوبه کې به مني او خامخا به مني. ورونو موږ په دې حالت کې نور ژوند نسو کولی. همدغه رنګه ورونو په دې ملک کې موږ خپل ملي وحدت غواړو، موږ خپل نوم غواړو، موږ پر خپلو قومي وسایلو اختیار غواړو. دا ناڅاپ ستا د رابرېغه د یوه ورځ سودا نه ده کړې، نه یې چاته اوبه لیکلې ده، نه یې بجلۍ لیکلې ده، نه یې دا جنوبي پښتونخوا لیکلې ده، او نه یې یو داسې کار کړی دی. ټول ملک ستا د پارټۍ د رهبر په کردار فخر کوي، وایي دا خبره کوي چې دا واحد سړی دی چې هغ چاته نه ورځي چې د چا له سیاست سره تعلق نشته. او ورونو موږ نه ورځو، بیا هم نه ورځو. دا توقع به څوک نه ساتي چې زه به پښتونخوا ملي عوامو پارټۍ ماته کړم، ښېګرې به یې کړم او را به یې ولم، ځان ته به یې کښېنوم. زموږ مجلس دا دی چې ته نوکر یې، ما توپک در اخیستی دی، ما ټینک در اخیستی دی، ما جهاز در اخیستی دی، په خپل حق کې به اوسېږې، د ملک د سرحداتو حفاظت به کوې. نوکره ته به د ملک په اختیاراتو او سیاساتو کې کار نه لرې. دغه رنګه موږ عدلیه له وایو، دغه رنګه موږ انتظامیه له وایو، دغه رنګه هرې ادارې ته وایو. سیاست د سیاسي پاچیانو کار دی او سیاسي پاچیان به سیاست کوي. ورونو خان شهید پر دې خبره تا جیلو ته استولی، خان شهید تاج په جیلو کې بندولی، او هم د حق او د باطل، د ظالم او د مظلوم، د ملک په هره برخه کې چې ظلم کېدلی، عثمان خان دا غږ پورته کړی دی. عثمان خان دې دپاره ناره کړې ده، پر تا بده لګېدلې ده. زموږ دغه نارې پر موږ باندې مرګونه دي. تا زموږ شهیدان کړي دي، تا په ګلستان کې زموږ شهیدان کړي دي، زموږ پر کورو ستا په اراده ګولۍ چلېدلې دي. د پښتون آباد شهیدان، د 9 اکتوبر شهیدان، د 11 اکتوبر شهیدان، د دې چې کومه وینه توی سوې ده. ورونو موږ به ستې قام او پارټۍ هر چا ته وایو، موږ د خپلو وینو حساب غواړو، د یوه څاڅکي حساب غواړو او حق لرو. او د خان شهید دا مرام و، د خان شهید دغه لار وه، د خان شهید دغه سیاست و، او په دغه سیاست باندې خان شهید تللی دی که زموږ شهیدان تللي دي، یا زموږ ځینې رهبران چې په خدایي مرګ مړه دي، د دوی قربانۍ، د دوی جدوجهد، د دوی ارمانونه تکمیل ته رسول زموږ وروستۍ ذمواري ده که نه ده؟ د خان شهید ارمانونو تکمیل زموږ ذمواري ده که نه ده؟
ګرد لاس پورته کوي که څوک له دې خبرې سره متفق دغه ارمانونو تکمیل به کوو دا به سر ته رسوو او خپله سیالي خپل اختیار او خپله متحد خاوره دغه به غواړو دغه د خانشهي لار وه دا د خانشهي سیاست و پر دې ځله ته یې څخه اجازت غواړم ډېره مهرباني ډېر کور ودانۍ خدای پامان ډېره مننه په دې منځ کې